پاک ائیډنټټی اپلیکیشن به څنګه ریکور کوئ؟ کوم چې د نادرہ اپلیکیشن دی تاسو پکې پارمبي هم جوړولی شئ، ایپارسي پکې هم جوړولی شئ، خپل شناختي کارت هر قسمه کارت چې دی تاسو د هغې نه کولی شئ، د اسلحه لایسنس هم دغه کولی شئ، ګاډه چې دی هغه هم بل ته راړولی شئ، ځان ته هم راړولی شئ. قسمه قسم کارونه د دغه یو اپلیکیشن نه کېږي. که شناختي کارت کینسل کې دغه شانتې که نکاحنامه جوړی که هر قسمه کار کوي نو د دغه یو اپلیکیشن نه کېږي. او دا اپلیکیشن چې دی دا د هر پاکستاني دپاره لازم دی. خو ځینې کسانو په دې کې اکاؤنٹ جوړ کړی دی نو اکثر هغه اکاؤنٹ چې دی جوړ کړی نو پاسورډ تیری نو دغه اکاؤنٹ ته واپسې ځان نشي رسولی. نو په دې ویډیو کې د دغه طریقه ښیم چې تاسو به خپل اکاؤنٹ چې دی دا به څنګه ریکور کوئ. لکه که ستاسو سره ایمیل نه دا پاسورډ نه نو تاسو به خپل اکاؤنٹ چې دی دا به څنګه ریکور کوئ. د هغې دپاره چې دی شناختي کارت لګي. شناختي کارت خو به ستاسو د ټول دپاره سره چې شناختي کارت در سره نو تاسو دغه اکاؤنٹ چې دی دا کولولی شئ. که شناختي کارت در سره نه نو بیا تاسو ځان له به دغه اپلیکیشن کې اکاؤنٹ چې دی دا نشئ کولی. د هغې لپاره به لاول نمبر چې دی شناختي کارت به جوړوئ. که ستاسو عمر د 48 کال نو د هر یو کس دپاره لازم دی چې هغه ځان له شناختي کارت چې دی دا جوړ کړي. چې شناختي کارت جوړ کړي نو بیا دغه اپلیکیشن دی چې د هغې نه تاسو ځان له هر سره چې دی دا په کور دننه باندې کولی شئ. نو زه موبایل سکرین ته د باقي طریقه راته په موبایل سکرین باندې ښیم خو د هغې نه مخکې ځان پوه کېده چې دا په دې باندې پکار دي ځکه په دې اپلیکیشن کې لږ ټایم لګېدلی نو دا موږ بیا ځینې کټ پوسټ چې زه کم کار په دې باندې کومه نو په دې کې به ځینې ټایم لګي سکرین ریکارډینګ له چې موږ لاړ شو نو تاسو به داسې نه وایئ چې دا एकदम وشو. په دې کې به ځینې پارټونه موږ کټ کوو ځکه چې داسې موږ ویډیو په دې باندې کوو نو ویډیو به ډېره زیاته اوږدېږي 20-25 منټه داسې ته به رسي یا به نیمې ګنټې دا ویډیو رسي په دې ټایم په دې باندې ټایم تېرېږي. نو په دې کې به موږ ځینې ځایونه چې دي دا به کټ کړي داسې به نه وایئ چې زموږ دا به هم داسې کار وشي. تاسو که دا ویډیو په هر ځای کې ګورئ دا به د ځان سره په بل موبایل کې کولو کوئ. چې په بل موبایل کې کولو کړه په دې طریقه باندې به تاسو خپل اکاؤنٹ چې دی دا به ریکور کوئ. که بیا راته هم څه مسله راځي نو تاسو سکرین شاټ چې دی هغه رالیږلی شئ موږ ته. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه راته هلته کې ښیم. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل ایپ چې دی هغه کولاو کړو. کوم اپلیکیشن چې دی هغه موږ کولاو کړو. که دلته کې تاسو اکاؤنٹ نه جوړ کړی نو اکاؤنٹ هم جوړولی شئ خو زموږ نه اکثر اکاؤنٹ موږ ریکور کوو. پاسورډ زموږ نه یېرې نو که یېرې نه دا شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا به د ځان سره ووهئ. چې څنګه دا تاسو ووایئ نو تاسو دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې اول چې دی ستاسو نه د شناختي کارت نمبر که ستاسو سره موجودي یا تاسو ورکړئ چې ډایرکټ کولاو شي چې پاسورډ درته یادي چې لاندې پاسورډ لیکلی شي. لکه دلته کې اوس زموږ نه چې دی د شناختي کارت نمبر غواړي یو طرف ته ایمیل غواړي. ایمیل تاسو ته یادي ایمیل به په دې ځای کې چې دی خپل ایمیل به ولیکئ. نو اوس دلته موږ خپل ایمیل لیکو او خپل هر سره چې دی دا ریکور کوو. موږ خپل ایمیل چې دی دا ولیکلو. چې ایمیل موږ ولیکلو نو موږ ته خو پاسورډ نه دی یاد. چې پاسورډ راته نه یاد نو تاسو به دلته کې پروګیټ پاسورډ چې لیکلی دی دا شنې لیکلی چې دي دا به تاسو ووایئ. د پاسورډ نه لاندې شنې لیکلی دي دا به ووایئ. مکمل طریقه چې دا راته په دې کې ښیم که دغه ایمیل دا راته نه یاد نو بیا به بله طریقه تاسو هم کولولی شئ خو دا به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایئ. چې څنګه را تاسو داسې ووایئ نو دا به داسې لږ سرچینګ چې دی دا به کوئ. ټایم به دې کوم تېرېږي ځکه چې دا دغه ایپس دی نو به دې کې لږ ټایم تېرېږي. نو دلته کې چې دی موږ ته یو کوډ چې دی هغه به دغه ایمیل ته راغلی. نو موږ به خپل ایمیل چې دی دا به د ځان سره چیک کړو. موږ چې خپل ایمیل چیک کړو نو زموږ ایمیل ته چې دی ایمیل آی دی راغلی دی. موږ به هغه ایمیل چې دی به دې ځای کې هغه کوډ چې دی به دې کې ورکړو. موږ سره دا کوډ راغلی دی 42737 جی. موږ سره چې کوم کوډ راغلی موږ هغه کوډ به دې ځای کې ورکړو. چې څنګه موږ کوډ ورکړو نو دلته کې تاسو ته پاسورډ چې دی دا ورکئ. پاسورډ ورکئ له پاسه به تاسو ته لیکلی هم یې چې د 8 حروفو پاسورډ به دې کې یو چې دی غټ حروف یو چې دی به دې کې وړوکی حروف دغه شانتې هندسي به دې کوم شاملي او خاص علامت لکه سپیشل دغه چې دی ټکي چې دی هغه به دې کې شاملي. نو سپیشل ټکي مثلا ته اوس د خپل نوم دغه ورکئ. پاسورډ له دې دپاره لازم دی. ځینې کسانو له پاسورډ چې دی دا نه ورځي. نو پاسورډ چې تاسو ورکوئ نو په هغې کې به خپل حروف لکه اے بي سي کې به غټ حروف ولیکئ نور به واړه ولیکئ. انسي به پکې ولیکئ یو سپیشل ټکي @.com او داسې ډېر شیزونه پکې دي. هغه دغه ډاټ یې وکړو دغه شانتې یا یو هغه ډالر کټ چې دی هغه یې وکړو. داسې قسمه قسم ټکي نو هغه ټکي چې دی هغه به دې کې نه کوئ. نو اوس موږ دلته پاسورډ ورکوو نو په دې دواړو خانو کې به تاسو یو شانتې پاسورډ چې دی دا به تاسو ورکوئ. نو اوس موږ په دې دواړو خانو کې یو شانتې پاسورډ چې دی هغه ورکوو. موږ خپل پاسورډ چې دی هغه ولیکو. چې څنګه خپل پاسورډ ولیکئ لاندې دا شنه پټه او سپین لیکل به ووایئ کنفرم او تصدیق کړی دی لیکلی دی. دواړه په اردو کې هم لیکلی په انګلیش کې هم لیکلی. لږ سرچینګ کوي لږ ټایم پې تېرېږي بس دی.
وستا پاسورډ ور سره چې دی هغه تبدیل شو او ور سره چې دی هغه کولاو شو. اوس ګوره اوس موږ خپل آی ډي چې دی دا کولاو، اوس په زموږ آی ډي چې دا به کولاو شي. دلته موږ خپل پاسورډ او ایمیل ورکو، لاندې دا د شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا موږ د ځان سره وو چې څنګه دا موږ وو. نو دلته زموږ نه څه معلومات چې دی هغه غواړي او زموږ اکاؤنٹ چې دی دا به اوس کولاو شي. دوباره موږ کوشش وکړو. نو دلته اوس پټو چې دی هغه زموږ نه غواړي، دغه غواړي تصدیق تصویر. نو موږ به دې له خپل شناختی کارت چې دی به له ځان سره راوالو. خاله مخ تصویر چې دی دا غواړو ځان ته کیمره چې دی دا ونیسئ، بیک کیمره یا پرنټ کیمره. نو موږ به پرنټ کیمره چې دی دا به راوالو. خو دلته کې تاسو له دا نښې هم درکړي دي چې مخ چې دی هغه به کولاوي، چشمې به یې نه وي په سترګې، سیټ به ورته نه وي او مخ چې دی دا به تاسو نه یې اړچولی. نو په دې طریقه باندې تاسو کولاولی شئ او بله طریقه نه شئ. نو موږ به پرنټ کیمره چې دا به له ځان سره کولاو کړو. تصویر به دغه شانې برابر کړئ. تاسو له به دا نښه درکړئ او اپلای دا به ووهئ د ځان سره. تصویر مخ پر چې دی دا به تاسو ته راشي دغه شانتې چې راشي ور سینډ به یې کوئ. کنټینیو. دلته کنټینیو چې دی دا شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا موږ د ځان سره وو. دلته اوس ګوتې چې دي هغه ادا کوئ، فینګر چې ده هغه به وسکین کوئ. نو د هغې وسته پوسټ کوئ. نو ګوتې چې دي ما تاسو ته طریقه ښوولې وه، سکرین به کیدای شي تاسو ته توري، تاسو ته به څه نه ښکاري، خو طریقه چې ده هغه یې به دې باندې ورکړې چې په دې طریقه ته ګوتې چې دی دا سکین کولی شي. نو موږ چې دی موږ به خپل لاس دا ګوتې چې دي دا به سکین کوو. نو موږ ورته دا یو لاس چې دی دا سلمه کوو. کومه لاس تاسو دا کوئ، هلته تاسو له آپشن درکړی د کوم لاس ګوتې تاسو سکین کوئ. اوس دا بله ګوته غواړي. د ګوتو سکینینګ چې دی دا هم وشو. لږ په مشکله باندې کېږي، بار بار به تاسو ګوتې نه شئ، د هر لاس ګوتې چې دی به ورته ونیسئ چې سکین شي. نو تاسو ته بیک ټو لاګین. اوس موږ شاته لاړو. اوس په دوباره موږ بلې باندې کوشش کوو خپل اکاؤنٹ چې دی دا به کولاوو. کیدای شي دې ځل په کې څه مسله چې ده دا به کوم نه راځي. موږ خپل پاسورډ او ایمیل دغه چې دی شناختی کارت نمبر چې دی هغه موږ ورکړو، لاندې شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا به ځان سره لاګین به یې کړو. انشاءالله د دې سره به زموږ اکاؤنٹ چې دی دا به کولاو شي. دلته کې راکړئ اگر دلته کې دا شرطونه مرطونه که تاسو پړاوای جو پړاواله شي دغه چې دی هغه به پړاو کوئ او دغه شانتې به دلته کې دا شنه پټه او سپین لیکل چې دي دا به له ځان سره ووایي چې څنګه تاسو ووایي. نو ستاسو اپلیکیشن چې دی هغه به تاسو ته مخامخ چې دی دا به کولاو شي. باندې تاسو خپل پاسورډ چې دی هغه دوباره معلومولی شئ او ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. یا د یو موبایل نه بل موبایل ته اړوئ، په هغه ټایم کې تاسو ته مشکل راځي. نو په دې طریقه یې هم اړولی شئ. که پاسورډ نمبر سره د معلوم وي هغه هم کولی شئ، خو د هغې بل موبایل نه چې دی اکاؤنٹ په لازم چې دی دا به ختموئ.